أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. پدې آیات کې د اسلامي معاشري لپاره 5 نمبر اصول ذکر کیږي او 5 نمبر اصول دا دی چې په خاندانونو سره او په نسبونو سره د نورو نه ځان چوت شمیرل، مال دولت په ذریعہ باندې او د رنګ او د ژبې په لحاظ باندې ځان چوت شمیرل شرعاً حرام دی او ناجایز دی. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس ای خلقو، نو دې ذکر کې د مؤمنانو په ځای د خلقو خطاب وشو، ځکه چې په انسانیت کې کافران هم سره شریک دي. نو په حیثیت د انسان باندې کافران هم زمونږ غوندې کې انسانان دي. هغه جدا خبر د ګمراه دي، لیکن د هغوی د انسانیت قدر او احترام پکار دی او د انسانیت په وجه باندې هغوی سپک ګڼل هم پکار نه دي. د هغوی د اعضاء او د هغوی د جذباتو پوره قدر پکار دی. یا ایها الناس ای خلق انا خلقناکم، یقینا موږ تاسو پیدا کړی من ذکرین د نارینه نه و انثى او د زنانه نه. ټول انسانان د خدای د تاسو ټول انسانان د یو نارینه او یو زنانه نه پیدا شوی، چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ته مراد. وجعلناکم غرزولی تاسو شعوبا قومنا وقبائل خانداننا. د یو انسان د یو نارینه یو زنانه نه پیدا شول، هغه نه بعد تاسو نه غوړ قومونه جوړ شو، په قومونو کې دنه بیا خاندانونه جوړ شوي. لتعارفوا، صرف دې د پاره چې یو بل پیژنئ، دې د پاره دي. د دې نه اخوا چې کوم دي نور د فخر او د غرور سره اسباب پکې نشته دي. نو د خاندانونو قومیتونه د صرف د پیژنګلو د پاره دي، ځکه چې کله د یو خاندان کې یو ځای کې دوه کسان په یو نوم باندې راشي، نو ته به سره پیژنې چې کله پلاری بیلی دا قوم سره به پیژنې، په خاندان سره به پیژنې چې د پلانکیر هغه د بل قوم در بل قوم دی. او د دې خاندان د دې پیژنګلو ډېر زیات فائدې دي. قومیت د قومونو او د خاندانونو ډېرې فائدې دي پیژنګلو په حواله سره د حکمتونو پکې شته، لیکن دا د په حال د غرور د پاره نه دی پیدا شوی. ان اکرمکم، یقینا عزتمن بتاسو کې عند الله، د الله په نسبت اتقاکم پرهیزګار استاسو دي. الله تعالی په نسبت بتاسو کې خسړی هغه چې کم پرهیزګار او بد سړی هغه چې کم بد عمل. اوس د پرهیزګاری معلومول دا د انسان د وسې خبره هم نه ده. د پرهیزګاری په حال باندې صرف الله پوهیږي کم انسان څومره پرهیزګار دی. نو دا مسله الله ته حواله کول پکار دي. ابدی باندې هم فخر نه ده پکار، غرور نه ده پکار، چې د نور خلکو نه خیم په تقوا کې خیم، پرهیزګاری کې خیم. ځکه د پرهیزګاری لیول الله ته معلوم ده چې کم انسان پرهیزګار دی، څومره پرهیزګار دی. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ان الله علیم خبیر، یقینا الله تعالی پوهه خبردار دی. په دې رازونه صرف الله پوهیږي. نو بده وجه باندې کم خلک په دین لګو ډېر پوهیږي، نو هغه له بده مقام کې فخر او غرور نه ده پکار چې نور خلکو نه زړه خیم، ځکه دا نه پیږي ز پیګم او دغه کې تقوا کم په ما کې باندې راځي. ځکه د حقیقت الله ته معلوم ده چې اخر خاتمه را چستن کیږي او کم کس څومره پوهیږي او څومره عمل لري. نو بده ځکه کې د معاشري د اصلاح لپاره دغه مسله شوله چې په مال دولت او خاندان قومیت باندې د بل نظام چت غنل د ګناه ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د خلکو خیال دا ده چې ګرنه انسانانو چتواله او د انسانانو مرتبه د په مال سره سیوا کیږي، په نسب سره سیوا کیږي. خدای تعالی نظام دا ده چې انسان مرتبه صرف په تقوا سره سیوا کیږي، د نور سره نه سیوا کیږي. دا دغه ځکه نه پوری د اسلامي مساوات متعلق دغه اهم مسله و چې خلک د فرقواریتونو نه بچ شي، جنگ جګړو نه بچ شي، کرکه نفرتونو په زاد من ختم شي، یو اسلامي امت جوړ شي. نو مدې منځ کې تاسو په هغه مسایلو باندې به هم رسیدلی چې کم خلک د قومیتونو د رجسټریشن د لپاره کم کار روان کړي دي، کوم چاندي روان کړي دي، کوم مشر او کشر پکې ټاکلې شوی دي، کوم قصې روان کړي دي، هغه د لپاره سمنګړد دلایل هم و یو سړي قصې جوړې کړي دي. نو د هغه په حکم باندې تاسو د یو حد پوری پوي شوی چې دغه صحیحیت او اسلام دغه باره کې سوي دي. د حدیث مبارکه کې خود دغه باره کې صریح حکم دا ده چې لا حسب ولا نسب په اسلام کې د حسب او د نسب هیڅ اعتبار نشته.
بده کې کوم خرچي تکلیف کوم منډي وایي د الله تعالی تمام دغه حساب بیا ورکي. او دویم په بل روایت کې د سې دي چې نسب پرستی قوم پرستی د په شرک نبی عليه السلام د حدیث مبارک په شرک داخل دي. او شرط کې د داخلي کې چې کله د یو استاد یو قوم سړی د بل چا سره خفګان راشي مسله راشي اوس ته بسکه کې د خپل قوم سره ودرېږي او په حق باندې غبلی نو ښکارا شرعي حکم د خپل لاندې کړو د قشید شرک ویل کی. او کوم د شي چې د حق پرستی ته ګوري چې کوم حق غیر سره ودرېږي نو قوم پرستی په خپل باندې ختم شول من نه لاړل. نو مده وجه باندې دا قصص په دنیوي لحاظ باندې انتهایی خطرناک دي. دغه شاته کم سازشونه پراته دي کم پروګرامات دي دا هدایت د چا ور کړی دا قومونه رجستر کړي ځکه د خلکو څخه خپل شتنې کارډونه شته پاسپورټونه شته د قوم رجستریشن څه مطلب دی او د چا د کم اغراض او مقاصد دي د چا دي قبل انتهایی خطرناک دي بغیر باندې بحث کول ډېر فائدمن نه دي. خو به هر حال باندې اسلامي نقطه نظر باندې هم د غسیز ناجایز د ټیک کار نه دی. قالت الاعراب آمنا وای بندچیان چې موږ ایمان راوړی دي قول ورته وای لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړی. دا آیاتونه د بنو اسد قبیله بارکه نازل شوی دي. مدینه منوره کې یو پیر قات راغی صح قات راغی بنو اسد یو قبیله و چې باندې کې به بار ژوند تیراو باندې شیانو دا غي څه کسان را مدینه منوره او دوی خلکو چې کم مدینه دراله اند خو چې مسلمانان نو د اسلامي معاشري نه خود سره خبر نو د پیغمبر آداب او د اسلامي معاشري اصول دغه خود سره پیژندل نه د دوی خیال دا و چې موږ نبی عليه السلام ته ورشو دوکه به وسره وکړو چې موږ مسلمانان یو. نو دغه مدني مسلمانان به موږ زکات راکړي خیرات پر راکړي د بیمارونو به ملک خوش د خیال خو مسلمانان نو کافران. دوی چې مدني منورې دراله باور سره کې خدا غلطي د دی وکړه چې د مدني منورې په لار کو سوی ګندګي بیا چوله کوم څه به خور په لار کې بیسته گزارو ځکه د اصول نه خبر نه و چې اسلامي معاشره کې د صفائی او د لارو پاکواله د محلو د کوڅو پاک ساتل دا مهمه خبره ده دین خو سره خبر نه به در مدني حدود دي د نبی عليه السلام علاقه ده دي خو ډېر احتیاط پکار دي په دې نه پویدل نو بلار کې ګندګي چوله. دوی مې د سکار کاو چې په بازارونو مارکیټونو کې کم شي نه د ضرورتي خلک استعمالي د هغه ریټونه وخی چول ګران کړل. د دویم نقصان دریم نمبر د نبی عليه السلام ته ورل او نبی عليه السلام ته ویل چې آمنا موږ ایمان راوړل او به دا غینه بعد قصه وکړه کړه چې ګوره موږ دونه پاستانه ایمان راوړو چې هغه څنګه نه راکوشو څخه تر راوستم ایمان راوړو تم تنگ نه کړلې نور قومونو څخه تاړر جنگونه وکول هغه جنگونه به تنگ کړل ستړی به کړی دغه نه بعد به ایمان راوړو ګوره ته موږ د سره تنگ نه کړی چې پاستانه ایمان راوړو خواته دراغلی نو د خپل ایمان او اسلامي په نبی عليه السلام باندې اثبات چې ګوره موږ تعالی لپاره ایمان نه وړو چې خمس سکند خېګړم نه سکند نو در پیغمبري اصول د پیغمبري آداب خلاف د رسالت خلاف د پیغمبر شان مبارک دی وی چې تعالی ایمان راوړل په اسانه مې راوړل دي تنگ مې نه کړلې د پیغمبر ګستاخی د بيد بيد په دې خبر خو ما غي نه پویدل نو بدی مبارک د آیاتونه الله تعالی نازل کړ. نو الله تعالی فرمایي قالت الاعراب وای بندچیان دغه د بنو اسد قبيله خلق آمنا چې موږ ایمان راوړل قول ورته وای لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل دروغ وای ولکن قولوا لخندسی وای اسلمنا چې موږ اسلام راوړل. اسلام ظاهری تابعداري ته ویل کیږي په لغت په اعتبار سره او ایمان د زړه تصدیق ته ویل کیږي په لغت په اعتبار سره. اگر چې اسلام بغیر د ایمان نه قابل قبول نه لري او ایمان بغیر د اسلام نه قابل قبول نه لري ځکه ایمان اعلی معتبر کیږي چې په ښکارا په اعمالو کې د ایمان څخه اثر سرګن شي او د کړهوړو چې کوم د اسلامي اصول برابر نه موږ ویل چې د ایمان معتبر دی چې کله انسان تصدیق موجود دی په ظاهر باندې اس اثر یې نشته شکر د کافرانو په شان کې دی موږ نه کوي روزه نه پیژني زکات نه پیژني نو موږ نشو ویل چې سړی مسلمان دی ځکه د ایمان د قبولیت لپاره ظاهري اعمال درست کېدل شرط لازمي دي انتها به دغه ځکه ترسي دغه شان چې کوم کس اسلام راوړي د اسلام ظاهري احکام او ظاهري اعمال او قبولیت لپاره ایمان شرط نو چې کله سو ظاهر باندې اعمال کوي خو ایمان یې نشته د نه قبلي او د ایمان د اعمال او قبولیت لپاره ایمان ضروری دی نو لہذا د اسلام لپاره ایمان ضروری شو د ایمان لپاره اسلام ضروری شو دا لازم او ملزوم خبرې شو. لیکن لغت په اعتبار سره اسلام ظاهري احکام ته ویل کیږي د کوم چې 15 ارکان ایمان باطنی تصدیق ته ویل کیږي چې کوم چې 6 ارکان دي. نو بده ځکه کې الله تعالی نبی عليه السلام ته فرمایل چې د مشددغه منافقین ته وایي بندشیان چې تاسو مو وایي چې موږ ایمان راوړل ځکه ایمان خو تصدیق ورته تصدیق سره کړي نه دی البته تاسو وایي چې اسلام نه موږ ظاهري احکام منل دي ځکه دوی د مسلمانانو د خطا کولو لپاره
په جمع منځونو کې هم شریک کېدل لږ کارونه به اسلام کول چې خلک خطا شي موږ ته مسلمانانو وي او موږ له زکاتونو خیراتونه راکړي دې زمانہ کې چې د دهلیانو کم تحریکونه دي کم چې د الله تعالی د وجود نه منکر دي او پاکستان کې هم بدغه نېشنلزم پی ټی ایم په نوم باندې یا دغه هندستان کې د پرچمیانو په نوم باندې د کانګرسیانو په نوم باندې افغانستان کې د خلقیانو په نوم باندې د خلک ژوند تیری نور مکون کې نور نمونه سره کار کوي نو دې خلکو هم چې کم دي د خپل دعوت وسوري دادي چې خپل کفر پټ ساتي الله تعالی د وجود نه خلک منکر دي قائل نه دي د دین د سره قائل نه دي او چې کله مسلمانانو سره احکام عملي کول نو تاسو پکې ساله کې جنازه وراړه او تاسو پکې ودرېږئ جمع وراړه او تاسو پکې اسی ودرېږئ چې څوک نه وځي د خلک کافرانه ځکه د مسلمانانو بیا د معاشرین خارجي خرابې چې خرابې به خوندکیم او لہذا چل وسره دغه حال د بنو اسد قبيله واقعي موږ چې په مسلمانانو سره د احکامو کې شریک شي شاګه د مسلمانانو وګڼي پرونم تصور کې امرسته سره وکي نو نبی رسول الله تعالی تعالی ته وایي چې اسلامنا موږ اسلام نه ورلې ظاهر کې سره ملګری شوی یو آمنا ځکه مو وایي تصدیق هم سره کړي نه دی ولما يدخل الايمان او لا نه داخل شوی ایمان په قلوبکم ساس زرونه ته ایمان ساس زرونه کې نشه تصدیق هم نه دی کړي ظاهر هم احکام باندې عمل شروع کړل نو اسلام به ورته وایي چې ایمان وته نشوي ویلې لہذا تاسو دروغ مو وایي دوکه مکوي وان تطيعوا الله کتا سو تابعداري وکړه الله تعالی او رسول او رسول الله تعالی لا یلدکم نو کم بنګی تاسو نه من اعمالکم د اعمالونو تاسو نه شي انس شي خلاصې دا یو صبر د پیغمبر سره دوکي کول اراده کړی دا دومره غټ دروغ هم د الله پیغمبر ته ویلو ایمان هم نشته ظاهر باندې مسلمانانو سره اسه ودرېږي لربر کیږي دومره لوی جرایم دغه ته الله تعالی معاف کوي بخیمو خو کو تاسو د الله تعالی د رسول صحیح او منله و صحیح منه نو هم الله تعالی تاسو معاف کوي ځکه چې الله تعالی ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی انما المؤمنون الذين يقينا مؤمنان حق خلق کوم چې واقعي مؤمنان ځان ته مؤمنان وي نه هغه علامات دي امنو چې هغه به ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې او رسول په رسول الله تعالی باندې ثم لم يرتاب بیا به شک د سره کړي نه په اس خبره کې به شک نه کړي الله په رسول خبره کې به شک نه وجاهدوا او دی بجهاد کوي باموالهم بخپل مالونو سره وانفسهم بخپل ځانونو سره په سبیل الله د الله په لار کې اولئک دا کسان هم صادقون دي رښتونی دي قول ورته وای اتعلمون الله آیات تاسو خبروي الله تعالی به دینکم بخپل دین باندې بخپل دینداري من الله خبروي چې راځي نبی عليه السلام ته وای چې موږ اسلام راوړی ایمان راوړی دی او دا سو ایمان تاسو احوال خو الله ته معلوم دي تاسو ایمان نه راوړی چې ایمان راوړی الله د مخ نه پیژني هغه بخپل اظهار ته ضرورت نشته چې خلکو ته قصې وکړي چې ما راوړی دی والله يعلم والله پیژني ما هغه څه په السماوات په اسمانونو کې دي او ما په الارض هغه بزمه کې دي والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه دی یمنون علیک اثباتی بتا باندې پیغمبر ان اسلمو چې اسلام راوړی دی قول ورته وای لا تمنوا علی تاسو مزباتی په ما باندې اسلام کوم خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله به وزباتی بتا سو من خپل الله به وزباتی بتا سو من ان حداکم للایمان تاسو ته هدایت کړل د ایمان لپاره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې نو خلاصې دا چې پکار دی الله تعالی تاسو ته وزباتی چې توفیق درکړل تعلیم درکړل دی ایمان هم نصیب شو ایمان لوی نعمت دی او که تاسو مؤمنان واقعي نو بقا چې الله تعالی به تاسو من خپل نعمت وزباتی او تاسو لرنه خایي چې تاسو په نبی عليه السلام من خپل اسلام وزباتی لراوړ محمد ان الله یقینا ذا يعلم في جميع غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض رزمکی والله ولذلا بصير بما تعملون لذن کې د حق کارونو چې تاسو کوي